بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کے 62 نمبر صفحہ راوڑے تختی نمبر 9 حروف مدہ ولین. حروف مدہ ولین. پنہم نمبر سبق کی د حروف مدہ او د حروف لینو بیان دی. پنہم نمبر سبق کی د حروف مدہ او د حروف لینو بیان دی. حروف مدہ څه ویل کیږي او حروف لین څه ویل کیږي؟ حروف مدہ هغه حروف ته ویل کیږي چې همیشه پکې د یو الف مرمت کیږي او دغه مد مد اصلي ویل کیږي. دغه مد مد اصلي ویل کیږي. حروف مدہ درې دي. حروف مدہ شو دي؟ درې. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ هغه الف ساکن ته ویل کیږي چې د دنه وړاندې زبر راغلی وي. د دنه وړاندې سره راغلی وي زبر راغلی وي، دته الف مدہ ویل کیږي. لکه با، تا، ثا، دا الف مدہ څه لکه الف مدہ دی. واو مدہ هغه و ساکن ته ویل کیږي چې د دنه وړاندې په حرف باندې پیش راغلی وي. د دنه وړاندې په حرف باندې سره راغلی وي پیش راغلی وي. لکه بو، تو، ثو، دا مثالونه دي. یا مدہ هغه یې ساکنه ته ویل کیږي چې وړاندې ته په حرف باندې زیر راغلی وي. وړاندې ته په حرف باندې څه راغلی وي؟ زیر راغلی وي. دې ته یې مدہ ویل کیږي. لکه قیل، قیل. نو حروف مدہ درې دي. حروف مدہ څو دي؟ درې دي. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. د دې حروف ته حروف مدہ ځکه ویل کیږي چې پدې کې همیشه د یو الف مرمت کیږي. پدې کې همیشه د یو الف مرمت کیږي او دغه مد مد اصلي ویل کیږي. دغه مد مد اصلي ویل کیږي. او حروف لین دوه حروف دي، واو لین او یا لین. واو لین هغه و ته ویل کیږي چې کله و ساکن وي او وړاندې ته په حرف باندې زبر راغلی. لکه خوف، دلته و ساکن دی او وړاندې ته په خا باندې څه راغلی دي؟ زبر راغلی دی. دی و ساکن ته واویلین ویل کیږي. او ییلین هغه یې ساکنه ته ویل کیږي چې وړاندې ته په حرف باندې زبر راغلی وي. وړاندې ته په حرف باندې څه راغلی وي؟ زبر راغلی وي. لکه خیر. هلکه حروف لین څو دي؟ دوه دي. واویلین، ییلین. چې کله و او یا دا دواړه ساکن وي، و ساکن وي یا ساکن وي، د دې نه وړاندې په حرف باندې زبر راغلی وي، د دواړو حروفو ته حروف لین ویل کیږي. د دواړو حروفو ته حروف لین ویل کیږي. دا حروف لین ورته ځکه ویل کیږي چې د لین معنی ده نرمي. د لین معنی څه ده؟ لکه نرمي، نرم. دا حروف بغیر د راښکلو نه نرم ویل کیږي. دې وجې نه ورته حروف لین ویل کیږي. دې وجې نه ورته حروف لین ویل کیږي. نو حروف مدہ درې دي او حروف لین دوه دي. حروف مدہ درې دي او حروف لین دوه دي. هجې نو دې ته یو نوم حروف مدہ وي. دې ته نوم ورته څه ویل کیږي؟ حروف مدہ. د دې نه علاوه ورته درې نومونه نور هم ویل کیږي. د دې نه علاوه ورته درې نومونه نور هم ویل کیږي. حروف علت هم ورته وي. حروف علت هم ورته وي. او حروف جوفیه هم ورته وي. حروف جوفیه هم ورته وي. ځکه چې د دې درې واړو حروفو مخرج جوفدهن دی. د دې درې واړو حروفو مخرج څه دی؟ جوفدهن دی. دا د جوفدهن یعنې د خولې دننه خالي حصې نه ادا کیږي. د خولې دننه خالي حصې نه څه کیږي؟ ادا کیږي. نو حروف جوفیه هم ورته ویل کیږي. او څلورم نوم ورته حروف هوایه وي. حروف هوایه. حروف هوایه ورته ځکه ویل کیږي چې دا حروف په هوا کې پوره کیږي. دا حروف په ادایګۍ کې په هوا کې څه کیږي؟ پوره کیږي. دې وجې نه ورته حروف هوایه وي. علامه جزري رحمه الله فرمایي فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. حروف مدہ دا په هوا باندې شکیږي، تمامېږي. دا په هوا باندې پوره کیږي. دې وجې ورته حروف هوایه ویل کیږي. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی،
با بو بي الف جمع توغورا د یو ساکن سره په خوا کې الف لیکل شوی دی د الف ته الف فاصل ویل کیږي د الف ته الف فاصل ویل کیږي دا الف په د یو ساکن سره لیکل کیږي خو ویل کیږي نه د الف په لیکل کیږي خو ویل کیږي نه د الف فاصل ویل کیږي او تاسو قاعده او قانون ویل دي چې کوم یو حرف په قران شریف کې پروا نه ویل کیږي دا په قاعده کې په جوړ کې هم نه ویل کیږي او چې کوم یو حرف په قران شریف کې پروا نه ویل کیږي دا په قاعده کې په جوړ کې هم ویل کیږي تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی فا الف زبر فا تا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.